کومه د دې حکومت کې چې دوی وي د کرپشن نه پاکه صوبه به درکوو کرپشن وینې څه کې الحمدلله کرپشن خو پر یو شیز کې دی که کرپشن نه و نو د تیرا د خلکو ته وګوره د نور ټریبل ایریا خلکو ته وګوره هلته وفاق دعوې کوي چې موږ په اربو روپۍ ورکړې هغه اربو روپۍ څه شوې او بله خبره پکې اوس دا چلیږي چې د ټولې چې کوم دی نو د پی ټي آی خپل ورکر له ورکوي او عوامو ته چې کوم دی نو هېڅ قسم څه فنډ ریلیز نه شو هغوی مطمئن دي زه ډیلی بیس باندې د اخبار هم ګورم سوشل میډیا هم ګورو هلته چې کوم دی نو د دوی خلاف چې کوم دی خلک راپاڅېدلي او احتجاجونه کېږي نو اول د سر نه خو د وزیر اعلی صاحب سره د احتساب وشي چې دا څه شو بله لکه د چارسدې حوالې سره ته خبره کومه چې د خیالي پول منظور شوی دی په کاغذات کې د هغې فنډ ریلیز شوی دی په موقع نشته فنډ نشته بل څه نشته دا څه اندېر نګري او بل څه نظام روان دی اول د سر نه خو د پی ټي آی د تمام حکومت چې کوم دی که د دې نه مخکې وزیر اعلی و نو هغه د هم احتساب وشي او د موجوده د موشي چې دا څه چلې ولې څه چلې دا 15 کاله زموږ د یو د خیالي د چوتي پل خو چې کوم دی نو اوس ساعته پورې جوړ نه شو سیډوالونه له اوس هم پاتې زه پې اوس راتلم نو افسوس مې وکړ چې افسوس د چارسدې مشرانو الله هم د دې نه نور هم پته نزل کړه ځکه چې تاسو خپل تپوس نشئ کولی د حکومت خلاف نشه راپاڅېدی زموږ وسایل چې کوم دی که نه په جلسو جلوسونو درنو بیا په خپله صوبه کې جلسې کول جلسونه کول سټریټ موومنټ کول نو دا ضروري ده نه جی نه دا بالکل چې کوم دی نو دا زه خو د اخلاقیاتو نه یو ښکته دا شیز ګڼم ځکه چې د وړو تر وړه کوم دی ته ورسېده دا صرف د دوی د رویو د لاسه دوی خو آواز کوي چې زه به پې بجلي بنده کړم نو دوی پې چېرته یو ګنټې له بجلي بنده کړه او هغوی په روزانه بنیاد باندې د دوی د رویو د لاسه د دوی د دې جلسو جلوسونو د لاسه د حکومت خلاف کینې ورسره یو مشر ورور تسلیم کړي د دې ملک مشران تسلیم کړي کینې ورسره په ټیبل ټاک ورسره خبرو کې چې زموږ په دې صوبه کې اول له سر نه خو به خلکو دا لګو چې افغانستان ته مالونه ځي اوس خو افغانستان ته نه ځي اوس خو افغانستان خو تقریبا دا 3 میاشتې وشي چې بند دی نو دا اوس ګرانې ولې د دوی خېټو ته ځي دا ټول عمر دوی خېټو ته ځي که نه د دوی خېټو ته ځي او کوم چې زموږ د صوبې انکم دی آمدن دی هغه دوی په جلسو جلوسونو باندې او په خپلو ګاډو باندې په تیلو باندې خرڅ